بسم الله الرحمن الرحیم. محترم انجینیر محمد علي مرزا په نوم باندې یا سړی چې کوم دی دا خو به تاسو پیژنئ چې د پنجاب جهلم ښار سره تعلق ساتي او خپلې مخې ته د قرآن عظیم الشان کتاب او د حدیث مبارکه کتابونه ایښي وي او ځان داسې ظاهري چې زه یو لوی محقق او لوی علامه یم او خلکو ته په دې باندې دوکه ورکوي. بل دا تاثر ورکوي چې یاره زه مطلب دا دی د فرقه واریت خلاف یم، حالان کې خپله د ځان په شانتې یو داسې فرقه جوړه کړې ده چې هغه مطلب دا دی د دغونته ګمراه خلک دي. دا کسه د نه صحابه کرام پریښي، نه تابعین، نه دارنګې غټ غټ اکابر بزرګان دا هېڅوک د دوی پریښي چې د هغه په شان کې ګستاخي نه کوي، د هغې مطلب دا دی د مذاق نه وي اړو کړی، یو څوک هم د ده نه پاتې نه دي. د مختلف مقاطع فکر علما کابرین چې کوم دی هغې پسې هم د ډرامې استهزاګانې کړي دي. په مختلفو وختونو کې د علماو چیلنج کړی د پسې راغلي دي، خو دا سړی مخامخ ناستې ته بالکل تیار نه دی، ځکه د خپل حقیقت پته ده چې مطلب دا دی صرف په سوشل میډیا باندې د خپلو یو څو خوشامدیانو مخکې چې کوم دی خبرې کول او چېرته چا سره براه راست کېناستل او خپله دعوه ثابتول، دا مطلب دا دی دې کې څومره لوی فرق دی. نو دې د وجې نه علماو ته ناسته خو دی تیار نه دی. مفتي طارق مسعود صاحب او دارنګ د اهل حدیث مقاطع فکر بعضې علماو، د بریلوي مقطع فکر بعضې علماو چې کوم دی ډېر مجبوره کړ دی د هغې مخې ته کېنه ناستې شو، بلکې وتښتېدو تر دې چې هغې د تر کوره پورې ورسېدل، تر دروازې پورې ورسېدل. موجوده ورځو کې د هغه چې کوم دی جنګ دا د عمران نیاز نومي انکر فرسن سره راغلی دی چې یوټیوبر هم دی او په هغې کې هم د ده ډېر یو خو حقیقتونه راښکاره شو، بل دا چې د ده په انداز کې جواب ملو شو. علما چې جواب کوي نو چونکې هغې مطلب دا دی د شرافت په دایره کې دننه خبره کوي چې کله د ده د ځان غونته کس سره مطلب دا دی پنګه راله نو ته پته ولګېده چې د سیره څو پخېږي. دغلته د ده یو څو حقیقتونه نور هم راښکاره شو او دا جنګ شروع د څه نه شو، جنګ شروع د دې نه چې ده په عمران ریاض او پی ټي آی عمران خان دا رنګې دې متعلق چې کوم دی تنقیدات کړي وو او د هغې نه د دې د جنګ آغاز وشو. بقول عمران ریاض د اول د عمران خان سره د ملاوېدو دپاره انتهایي کوششونه کړي، بلکې هغه و چې دی ډېر مطلب دا دی انتهایي پریوتي حرکات او پریوتي خبرې چې کوم دی د هغه سره ملاوېدو دپاره اختیار کړي. هغه ثبوت سره دا خبره ظاهره کړه چې دا اول د هغه سره د ملاوېدو کوشش کړو. هغه وایي چې ما چونکې نشو ملاولی نو ما د پی ټي آی چې کوم مشرانو هغې تعریف ورکو او هغې بیا دا ویل چې دی ذاتي مفاد دپاره هغه سره ملاوېدو، حالان کې ده دا ظاهرول چې زه هغه له څه غټې او ښې او ډېرې مفیدې دیني مشورې چې کوم دی دا ورکو. نو هغې دلته د ده مطلب دا دی یو هغه ظاهر دی یو باطن دی چې ظاهر کې ځان څنګه شو کوي او باطن کې چې کوم دی د څه دپاره کولو. بل د عمران خان باندې یا پی ټي آی باندې تنقید چې کوم دی د څه دپاره دی هغه غصه ویستل دي، یا مطلب دا دی هغه دا خبره چې مختلفو طریقو مختلفو مطلب دا دی ځایونو ته اشارې یا چې کوم دی کمانډ ورته ملاویږي او دی دا کار کوي. بل دا هغه برسر عام مطلب دا دی ته دا یو پیغور هم ورکو چې ته د مناظرو مطلب دا دی ما سره د لایف راتلو یا د فیس ټو فیس کېناستو ډېر شوق کې، نو ستا د مناظرو دا شوق چې کوم دی دا خو علماو پوره کړی، ستا دروازې پورې درغلي ته هغې سره چې کوم دی ناسته تیار شوی نه. بل هغه د ده د اډیوګانو تذکره هم کړې وه چې هغه مطلب دا دی انتهایي غیر سنجیده خبرې دي په هغې کې او انتهایي مطلب دا دی داسې دغه دي که دغه اډیوګانې د ده منظر عام ته راشي نو ده ته به ډېر لوی مشکلات چې کوم دی جوړ شي. مطلب دا په خپل عام زندګۍ کې په خپل ذاتي زندګۍ کې دا رنګ نه دی څنګه چې د دنیا ته شوقی او څنګه ځان ښیي. مختلف سیاستدانانو سره تعلق جوړولو دپاره په خپل هغه و چې زه مطلب دا دی ملاقات دپاره دومره مجبوره کړی وم چې راشه ما سره ملو شه مختلف قسمه دغه راکړه زه ورنګم. په دې منځ کې بیا افتاب اقبال چې کوم صحافي دی هغه سره هم د ده لانجه راله او بیا پکې یو دلچسپه خبره دا راله چې ده پکې منځ کې دا ویل چې دا دواړه زما شاګردان دي، دي زه استاد منلی یم او دي به زه چې کوم دی دې نه بعد به طورې شاګردانو هینډل کوم او به طورې شاګردانو بیا چې کوم دی ټریټ کوم. نو په هغې باندې افتاب اقبال درته چې زه تا پیژنم نه ستا مطلب دا دی شکل ما چاته براه راست نه دی کتلی، زه څو ځل جهلم ته تللی راغلی یم، بلکې ډېر ځم راځم، زه چېرته دغلته درتو شوی یم ستا خواله درغلی یم، نو د کوم ځای نه ده چې کوم دی ستا شاګرد شوم چې ته ما په زور زبردستی چې کوم دی خپل شاګرد دا جوړول غواړي او خپل شاګرد دا مې دغه کې. بهرحال
د علماو ګستاخیان او د اکابر امت ګستاخیان مطلب دا یو ترډ کلاس قسمه حرکات او گفتگو کولو هغه جواب ته چې کوم دی نن ملاوي چې د خپل خلکو غونته یعنې د ځان غونته چې د ده غونته کې رویه لري هغې سره د ده واسطه کله راغله دنیا ته د حقیقت چې کوم دی دا نور هم اشکاره شو چې دا څومره پرېوتی ګټیا او څومره مطلب دا یو بې ضمیره مرده ضمیر او بېغیرت قسم انسان دی حقیقت کې همدارنګ قسم کس چې کوم دی د علماو یا د دین خلاف خبره کولی شي د صحابو خلاف چې هغه دې حد لا دې درجې له پرېوتی انساني یو شریف النفس انسان چې کوم دی د هغه د الله سبا چېرته الله عز وجل داسې کارونه چې کوم دی دا ونه کړي